ماویل مسلمانا دا پختون نه دی ځکه چې پښتو کې حیا ده، پښتو کې حیا ده، اسلام کې حیا ده، پښتو کې عزت ده، اسلام کې عزت ده، پښتو کې دین ده، اسلام کې دین ده، پښتو کې حیا ده، اسلام کې حیا ده. وایا پښتانه ډمان نه دي، پښتانه ډمان نه دي. ها دغه ملولي دا پښتون نه دی، زه دته پښتون نه ویم، یقینا چې یو عالم هم ورته پښتون نه وایي، ځکه چې د پښتنو په ثقافت کې ډول او تبل نشته دی، د پښتنو په ثقافت کې هغه ډمتوب نشته دی، او چې څوک ډمتوب کوي او چې څوک وایي چې زه ډم یم هغه پښتون نشي کېدی، هغه پښتون نشي کېدی، دا پښتون نه دی. ماویل مسلمانه کم د نوجوانان چې د ایمل ولی پسې روان دي، کم نوجوانان چې د ایمل ولی دغه تعریف کوي، او کم نوجوانان چې دغه تقریرونه شیر کوي، زه هغې نوجوانانو ته وایم چې ستاسو دپاره ولې محمد رسول الله نه دا لوی شخصیت دی څه، ولې محمد رسول الله نه تاسو د سره زیات محبت کوئ. ما ویل نوجوانه ته وره د عوامي نیشنل پارټۍ او مسلمان وروره ته دا وره که ته وایې چې زه خپل پیغمبر سره محبت کوم، زه خپل پیغمبر سره مینه محبت کوم، نو بیا رسول الله فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. پیغمبر فرمای در هغه وخت پورې ته کامل مؤمن جوړېدی نشې تر څو پورې چې تا ټول عزتونه زما د عزت دپاره قربان کړی نه، ټول محبتونه د رسول الله د محبت دپاره قربان کړی نه. په رب کعبه قسم که ته تر هغه وخته پورې کامل مؤمن جوړېدی شې، ټول محبتونه به قربانو که نه به قربانو، ایمل ولی به پرېږدو که نه به پرېږدو، دغه خلاف اواز به اوچتو که نه به اوچتو. انشاءالله د هر عوام د هر مسلمان ذهن کې به دا خبره ورچو چې دغه ایمل ولی د تقریرونو لم څوک نه ځي، او چې څوک دله اوټ ورکوي او دله د اوټ هم نه ورکوي، ځکه چې دا د علماو ګستاخ دی، ځکه چې دا د علماو ګستاخ دی، او د علماو ګستاخ باره کې راځي چا چې علم ته بلا وجه کنزل وکړه. امام مالک رحمه الله څه فرمایي؟ امام مالک رحمه الله فرمایي وایي د ده به اخري خاتمه په کفر باندې یقیني وي، په کفر به کېږي. ما ویل دا ګستاخ علما هم دی. د عوامي نیشنل پارټۍ مسلمان وروره بېشکه چې د عوامي نیشنل پارټۍ پښتانه دي، خو دا پښتون ورکې نه دی، پښتون داسې نه، د پښتون په ثقافت کې ډمتوب نشته دی، د پښتون په ثقافت کې باجه نشته، د پښتون په ثقافت کې ډمتوب نشته، د پښتون په ثقافت کې حیا ده، د پښتون په ثقافت کې عزت ده، د پښتون په ثقافت کې اسلام ده. څه شی دی؟ اسلام ده، اسلام. بیا تا ته مسلمان وروره که نن څوک وایي چې مونږه پښتانه یو، پښتون له به عزت ورکوو، دا پښتون دی لیکن دا پښتون نشي کېدی. او کم کسان چې ورته کښېني، کم د ده کسان ویډیو شیر کوي، ما ویل مسلمانه د ده نه مکمل طور بایکاټ وکړه، د ده تقریرونه د ده خلاف اواز اوچت کا. ظالمه ته به نور هم غټېږې، ته کله د علماو په شان کې ګستاخي کوه. مولانا بجلیګر رحمت الله علیه به فرمایل وایي که د سپي لکې 12 کاله په نچه کې ګیره کوي بیا یې روباسي هغسې به کږئ. دا هغه د سپي لکې ده چې 12 کاله په نچه کې ګیره کوي چې دا روباسي هماغسې به کږه وي. ما ویل مسلمان وروره په دې خبرو خفه کېږه مه، د ANP عوامو د ANP ورکرانو خفه کېږئ مه په دې، زه تاسو نه معذرت غواړم. لیکن کله چې د محمد رسول الله په مقابله کې څوک راپاڅېږي، کله د محمد رسول الله عزت باندې موږ بل عزت ته ترجیح نشي ورکولی. مسلمان که هر قسمه کمزوری کېدی شي، لیکن دی د محمد رسول الله عزت ته ترجیح ورکوي، دی د محمد رسول الله په عزت په مقابله کې بل عزت ته ترجیح نه ورکوي، دی د محمد رسول الله په محبت په مقابله کې بل محبت ته ترجیح نه ورکوي، دی د محمد رسول الله د عزت په مقابله کې دی د محمد رسول الله په مقابله کې بل چا ته ترجیح نه ورکوي. ما ویل مسلمانه دغه خلاف به اواز اوچتو.